عزیزانو خدای گواه دی په دې خبره چې دې اجتماع ته زه په یو نیت راځم او هغه نیت دا دی چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډۍ ته منډې والې چې د شام نه یو ډېر ښایسته غلام راغلی چا اشرفی وړې او چا پونډونه وړه او چا څه وړه او چا څه یو بوډۍ ښځه هم په دغه مجلس کې روانه چا ورته وویل چې بوډۍ ته څه کوې وی داسې مې اورېدلي چې یو ډېر ښایسته غلام خرڅېږي او د هغې خرید لزم وی چې د الله بندې هغه خو ډېر ګران دی او د هغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ماشوړه غوندې ده وی په آرام کښېنه واپس شه او د تارونو په شوړو تا ته څوک غلام نه درکړي هغې ورته وایي چې بچیا دا ما ته هم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ما ته هغه غلام نه راکوي خو دې ډله کې دې دپاره روانه یم چې قیامت کې زه هم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت دې اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک ما ډېر د نږدې نه لیدلی او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیا که نه دي چې شپه ورځ هم څه مصیبتونو سره سر ده خو دا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو امي سړی و خبره یې وکړه اوس ډېره مزېداره خبره ما ته ویل چې مولوي صاحب تاسو دا ملیان خو مسلې هم ډېرې کوئ او کیسې ویسې ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته بوځي نو دا سړی به منډه کړي چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپس کړي دا منډه یې ولې وواله چې را واپس کړي چې منډه ولې وهې ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړه نو الله تعالی به وایي چې زه جنت ته یې بوځئ تاسو خیال راغلی عزیزانو قیامت کې به بانا جوړیږي بانا که معامله په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شوه نو یو کس به جنت ته لاړ نشي ځکه د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا څه محنت کړی او مزدوري درکړې شي چې تا څه کړی نه نو غواړې به څه قیامت کې به معامله د رحم او د کرم کی رحم او کرم دا معنا چې یو نیکي دې کړي یو په لس یو په 200 یو په 1000 یو په لک یو په کروڑ تاسو خیال راغی نو معامله د کرم وای نو هله به مونږ د جنت تقاضا کوو او جنت ته بځو او که معامله د عدل شروع شوه نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي 6 میاشتې نو د 6 میاشتو په محنت به ته جنت غواړې ته خو 6 میاشتې نوکري وکړه حلاله که تا پې د 6 کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې تو اسې خو په 6 میاشتې نه په 6 ورځې کې هم بنګله اخیستی شي څه ټوغکۍ راغی په پاکستان ټوغکۍ پې راغی ورځ تېرېږي د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالم د ایمان مضبوطېږي د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي
د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خو نن یې تماشا د سبا نه ده. لا واحد نظام او واحد بازار د اولیاء دی چې هغه له خزان نشته، هغه له سوال نشته. واحد نظام د اولیاء د بزرگان. رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آباد دانا نه کا په دنیا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي کڅوک نه کا په دریاب باندې غرض. دا احمقان الله والا چې دی داغي بازار همیشه ګر. زما عزیزان قران کریم په ذریعہ د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وحی په درې قسمه ده. یو وحی فطری ده، یو وحی ایجادی ده، او یو وحی عرفانی ده. د وحی درې قسم. بیا وحی په لغت القاء السریع ډیر زر القاء کېدل سړی ته، دا د وحی لغوي معنی. بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی. اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کوو، خبره بیا وګدي. وحی کې یو قسم وحی عرفانی دی. وحی عرفانی دی ته وایي چې الله والو ته وقتاً فوقتاً پزړه کې القاء کی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن. هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسې ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کای زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وي نه ورکو. د حورو باس کای زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو نه ورکو. نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نه غلمانان پکار. یو ټکی غواړم کدی په وس کې وي خورا سره وعده وکا او کدی په وس کې نه نو په آرام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راو. وې څه خبره وې په خدای مې نه که خدای راته ځان خی خو مسلمانېږم کینی والله کې مسلمان. اس امام فخر الدین رازی کې سوچ کوي چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد وایم چې د تزانو خای. نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القاء وشو. القاء را ته وشو چې وایا ورتا چې ته مسلمان شې نو خدای بتا ته ځان خای. امام فخر الدین رازی ورته وایي چې ما ورته وایي چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان خای. هغه ورته لیکلی راغی منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا پزړه کې القاء کړي و او ما لیکلی ورکه او ستا ورته ځانو نه خو ده زه خو دې سړی ته بې وعدې ټوله شپه په جړا تېره کړه. د سهار کې ولا خوب ورغی سګوري چې یو خسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړې چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره وعده کړې وه. وی راته وایي چې یا شیخ تعال لا تخف رضا یریږه ما. وی ما ورته وایي چې شرمنده یم درته او وعده پوره نه شوه. وی راته وایي امام فخر الدین زما دې د خدای په ذات قسمي چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړي. دا وحی عرفانی دا چې اولیاء الله او تکلیف. تاسو خیال راغی عزیزان مولانا تانوی رحمت الله علیه ډېر لوی سره ډېر لوی سره د هندستان زمکه بداسي خلق پیدا کوي. حضرت تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سره راغی ورته وایي چې صاحب دا می شوق ده چې دا د قبر حال به څنګه معلوم او دا خو اسانه خبره اسانه سره دې پس که زمر شوم
نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېري او به مې درته لیکلي پاس به پراته وي. تاسو خیال راغلی؟ هسې بیا ما زمونږ دا ملک زاجیبه غوندې دی، داسې ځینې بزرګان پکې راپاسي وایي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانې دا زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یهی تاسو زه په تاسو پوهېږم. خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان ګڼم. زه نه مې د چانه علم زیات دی، نه نسبی شرافت لرم، نه اقتدار لرم، نه جایگیر لرم، نه دولت لرم، هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرګ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستی. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلي چې نصیر الدینه تمام ګناهونه مې درته معاف. غرغشتو مولانا صاحب هغه سړی و. اخري ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي دعا راته وکړه. نو دا ګوته یې داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله. ما ته الزا په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پې هر څه وی او تا ته به څوک څه نشي ویلی. نو دعاګانې مې دار چاغستې. ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي. د رحمان کله بادشاه کله فقیر. بادشاهي هم د ګدایانو په دعا شي. مقام تم سره د ګدایانو په دعا رسي. نو زه خپله فقیر یم. دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي، غصه راشي چې دروغ مه وایي، دین فروش مه جوړېږئ، اسلام فروش مه جوړېږئ، د حلال او د حرامو تمیز وکړئ. یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه، هغې ته نږدې مه ورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلي دي. 3 تبلیغه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. بی دینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري په لاس یې ونیسه، په لاس یې نشي نیوی، په ژبه ورته ووایه، په ژبه ورسره نشي ویلی، په زړه کې ورسره قطع تعلق وکړه، مخې په کفن کې نه. زه تاسو ته ایماني وایم، زه ښار کې اوسېږم او ښار چې دی هغه توبه مې دي، مرتبان دی، هر ګن بلا پکې، خانان پکې دي، نوابان پکې دي. زه نه د چا جنازې کوم، دا هغه سړي جنازې لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړي ځان ناجانه کړه، ځان ناجانه هلکه پلانې مړ دی، پلانی خان مړ دی. زه څه کوم؟ او زیات په پلانی خان زما جنازې له نه راځي که نه؟ نو چې پلانی خان اور یو بزرګانو بېدینه سړی چې په کوم قبر ولاړي په هغه قبر رحمت نه وري. ټیک ده؟ کافر چې په کوم قبر ولاړي په هغه قبر رحمت نه ورېږي. دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي هلته به کوشش کوي چې بېدینه او کافر چرته ولاړ دي، ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې په هغه رحمت وري. زه چې مړ شم او دغه غټ سړي زما په جنازه ولاړي رحمت به م نه راورېږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې م روک شه خپل کار کا. مړي له به نه راځې مه راځه، واده له به نه راځې مه راځه، مړی ژوندی خو دې ته وایي. نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانشي. که ته وایې چې مړی ژوندی د کلي کلولي ده، نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونه شي. مینه به م خدای دپاره کې، مړی به م خدای دپاره کې، ژوندی به م خدای دپاره کې، چاله به زیم د الله دپاره، چاله به نه زیم د الله دپاره. زما په دې خبره پوه زه به م چاله د الله دپاره. زمونږ ښار کې هغه ورځ یو خان مړو، خیر اوس مونږ پې ولاړ یو صاحب، یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا د سپېږمۍ په ورځ الحمدلله رب العالمین. څوک چې ګوره هلته تبارک الذي شروع کړې ده، څوک چې ګوره قرآن یې راغسې هلکه څه کوې؟ دا څه کوې؟
تبارک الذی، تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وایو. تبارک الذی پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذی به هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی هره شپه ود کېږي او په خپله یې ولولي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ په خپله یې ولولي او بیا وده شي. نو دا سړی چې مړ شي تر قیامته پورې به تبارک الذی د ده په قبر څوکیدار ولاړي چې عذاب راځي نو دی به یې دفع کوي، لاندې به یې نه کړي. په قبر ورته تبارک الذی ووایه که نه؟ ووایئ بزرګانو صاحبانو، ان تستغفر لهم 70 مره. دا چاته خدای ویلي؟ چاته ویلي؟ جناب رسول الله تھا. اللہ فرمائل چھے پیغمبرا سوک چھ پا دنیا کی ستا پا مخ کے سر نگولش چاچ پا دنیا کی دو خدای خدای او ستا پیغمبریو نمانلا پخپل ذات میں دی قسم وی کتاویا کرت امدد پارا بخنو غارنو پری بین دما اویا پایا کرسی لوٹے دم کو د مړي سپېږمو ته ور واچو. د یو په قبر ولارم خلق आवाज وکړو ول ټول وایي چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله ستا مذهب داسې اسلام چې دی دا ډکوسلی دی. قرآن ناول دی، د پیغمبر حدیث د یهودو ډکوسلی دی. دا الفاظ داغه په قبر आवाज وشول ټول وایي چې دا ډېر خسړیو. زه پرا پاسې د مال خبره واورئ خاخ شو ویلو مالوسی قبر پرانی زئی کده په سلور بولی نو مانه دا ګیره کړه لات په ولاری یو دلاندې په سلور بول خرته مو وایي چې دا ټول خسړی به هغه چاته وای چې چا د خسړی توپ کارونه کوي په ژوند دی. الله 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 دا توفیق چې چاله خدای ورکړي. ایو بزرگ خدای ته وای یا الله زمانو چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ چې زما بنده زدایم نو आवाज ورته وشو چې گفت الله ہے تو لبیک ماس گفت اللہ ہے تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس. او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زما لبیک دے پخپل ذات قسم کا زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ سنگوے دے چې الله لفظ وای نشپاړه سنی دا ایمان غنا چې در ته حاضر ولاړ ما چا جبتا چې دا الله ویلو توفیق الله ورکی ا دې شپاړه سنی دا ایمان غنی چې الله ما ته حاضر. نو کوم سړی ژوند چې داسې تیری چې په زندګۍ کې دا الله ویلو توفیق خدای پاک نه ورکړي او هغه مردار شونه صاحب مونږ وایو چې ټول وایي چې دا خسړیو او دعا ورته وکړي. تاسو آشنا غرګین دعا ورته وکړي چې خدای پاکي دیخ بنیاد وباسي. مونږ څه کار دی وروړه ما تاسو ګرځي دوا را تکم لار لنډواله لار لنډوا مونږ ځان باندې لا پوي نه یو چې کوم غړنګ کې به پراتی استاد ته صدا واګانی لار لنډوا ماما د دعا اهلیت ځان کې پیدا کینو علاوه دعا بل ته دعا کینو اول بد اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات. خدای اول ما وب چې توبه خینو اهلیت د دعا خدای کې پیدا شي علاوه بل تستغفر کې دعا قبليږي چې تخپل نه بخړې شي نو ته بل توبه خفت را خفت کې کو نه بیدار. نظم عزیزانو بزرگان اولیاء اللہ ډیر لوی خلق علماء دا ډیر لوی پجون زما دیا زما سترګو لیدلی مانه د قبر تپوس وکړي
د قبر معاملې ما په سترګو لیدلي ما ته خو به هسې خوب ګورې ما په سترګو لیدلي په سترګو 300 کاله پس یو بزرگ په قبر کې ما لیدلی 300 کاله قبر یې جوړېده او لحد سوریش لاندې ورکوشما د شویکړې خامتا کپنې ده او دومره زلفې دي او سپینه ګیره ده سپین ډېر او تور کم اګلکارانو ته مې وې زما د لاس وقفه داسې ونیسئ زه لاس وروړم ما ته انکو کې وایي چې که دې پکړ نه لوې دا مړی دې ونیسي مال که نیومه دې خوا مې راډک واخله لاس مې ورننیس په دې مخ مې ولا لاس والو زمونږ مخ څه شی په دې ګیره مې ولا لاس والو تابل ریخم دي په دې ویختو مې ولا لاس والو تابل ریخم دي کپن باندې مې ورته لاس والو شوی کړې خامتا تابل اوس چا د دوبي نه راوړې او 315 کاله یې چې مړ او دا ما چې لیدلی د دې 20 کاله دا ما لیدلی امر خلق زیارت کا پس لمرګه چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه به دې هیر شي کدی ولیدو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خطا نه درومي گزار د درویشان ورشه الپورې په سواد کې تپوسو کوي پالپورای کې دالپورې حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهل اسکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند پې اور ولګي دا کرامت و تاسو خیال راغلی نو زما عزیزانو ما داسې هم لیدلي دي 18 ورځې پسې یو مړی راوویسته مال مه کوئ ګوره ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړ دا ما لیدل یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته چې لحد نه تخته را لرې کړه هسې زما دا شوق لږ زیات دی کتلي مې ډېر دي چې لحد نه تخته را لرې کړه داسې څیزونه د قبر نه راووته تا به ویل چې سونه او اجازونه په اسمان کې راغلل یو سړي ته ما اورې چې هلکه تراویح ته کوې نو ما ته وایي چې تراویح یعنی نیت کا آندھی ہے اور اونچ نیچ میں نہیں آندا اونچ نیچ نیت پہ راضی خدا کے ناسته پاسې د پکې ناراضي چې 100 ځله سړی کینی او پاسې تراویح خدا کو سم دی خلکو اسی د جمعتونو کې وګورئ لوی غوبلي ټول کال مخ په دوربین کې نخکاری او په تراویح کې ګورئ بوت به راښکاره کړي او یو غویموي په دې باندې هم دا بدبخت قوم نه پوهېږي چې په دې ټول کال کې تراویح ډېرې ضروري دا جومات وګوره د شپې ډکې په تراویح کې او سهار بیا په فرموز کې وګوره 2 صف هم نه ټول د پراته و ظالمانو چې کوم شی په دین کې په نه کړلو سره کافر کېږي نه د اسلام نه نوځي اخو چې ستا نفس مني نو څومره اهمیت دی ولا ورکړی دی او سهار مونځ خو ډېر ګران کار دی چې ته 2 بجې دشمني ته پاسې او بیا تر 4 بجو پورې جمع ته انتظار کې دا خو ډېر ګران کار یو شپې یو بیا د سهار نه تر مازدیګره پورې وکړو او یو سپاره به بیا په تراویح کې اورېده تراویح به وکړې بیا به کېناستو سهار تر مانځه پورې به یو ختم بل یو شپې بیا یې 40 کاله د ماښام ماسخوتن په اودس د سهار مونځ عزیزانو ما ته یو سړي ووایي چې سړی څو یو لوی د پاکستان خیالات نظری ہے پاکستان دوست نجلی ہے پاکستان مسلم لیگ نہیں کہنا تھی نجلی ہے پاکستان وہی نہ میں دا پاکستان ستاسو کپاری دا پاکستان پتاسو ویرو کا او دا پاکستان ستاسو لیٹھائی ہو
بے غیرت او بے حیا او شرمېږو نه چې په دې پاکستان نوم څنګه دا شرمېدلي نوم ملک ته پاکستان ویل پکار دا خو د مسلم لیګ د لاسه خلستان شو ورشه د پاکستان تماشه او کمالګر په صدر روډ باندې په لاهور کې په مال روډ باندې په اسلام آباد کې اسلام آباد خدای دې د صدر ایوب کور په قبر کې ورانه چې په دغه ځای اسلام آباد نومي په اسلام آباد کې ورشه د روزي میاشت نه راځي کراچۍ کې ورشه وګوره دا ملک پاکستان خو پاکستان خو هغه ملک ته وایي پاکستان ورشه مکې او مدینې ته وایي پاکستان مکه او مدینه ده سړی خو دې بارو کتی شي د مانځه په ټایم کې هوټل خو دې کلاو کتی شي د ورځې په ټایم هسې لاس که ځمکې ته د سټ نه به دې ونیسي چې څه شی دې پټول هسې لاس پاکستان خو داسې ملک ته وایي دا پاکستان روجه خورا او که غریب سړی اوس په دې سړک روجه وخوړه الله نو دا ټول بازار به راټول نه کافر چې مولا له بیا راوړي مولا صاحب روجه وای کافر وای او که یو خان روجه وخوړه مولا له راوړ یو ارباب یو نواب یو وزیر هغه روجه وخوړه جمعه له راوړ مال ګوندې ته یا که ځخانه ته جیرو جای خوري ها دې ته وسه تکلیفي کړه دې ته وسه تکلیفي کړه او که غریب تکلیف نه کوره ورانو سای وتد بمنی بورای کوګه کړي ود بمیله مزله وکړو غز جب راوتی وا بمبه کې او په تواچولې آی کافر شو او دا پیر کنډیشنو کې جناب ته دا کافر بچي مسلمانان مونږ له بیا چراولي مونږ زمونږ دې په کور ورانو اول نالک پا مونگا اسلام شرمی اول مونگئی مونگ چه سمر اسلام کو شرمولو پا دی جماعتونو کے دمرا با تاریخ کی چاہتا غریب لزمونگا ایمانم تیز دے او ایمانم والا تکڑا دیر زری کافر او معتبر چه اصلی کافر بچئی اغلا دا جنت پرمٹ پا قبرم ور شب قدر کی بلاور پسې خدای دې بے خوباسي عرض مې دا عزیزان چې سړی دې یو کم سل قتل کړی اراده وکړه چې توبه وباس او چل نور ا امام صاحب او 10 پورې مې درته خبر وکړه سړی را تخکارا شو بیمار چې د ماسختن په مونږ دې څنګه سار ماسختن په داسې د سار مونږ کول عزیزانو په خدای باور وکړئ چې ما پاو کم په 4 بجې او 10 کړه بیا پکې ود شوه پاو کم 4 بجو نه تر اوسه پورې ما تا وړو کې او 10 ماته نه راغله په ماګې می بیا سار په 8 بجې لمبلې دی او بل او 10 نه کړه دې ما تر اوسه پورې ورکوټه او 10 ماته نه داغه وجه دا ده چې وبنيشته درنه نو امتیاز سره جوړ شي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علماء لیکي چې قضاء حاجت هم چرته په سلورمه 15 ورځ باندې کول او خوراک به دومره غوندې وکړو چې خالی نفس به په دوکا شو د شپې به په جمی کې کمیس اوستو د جمعات په صحن کې به بربند کې ناستو او کتاب به کتو کمیس ته ولې اوستو وې دې کمیس کې داسې اثر دی چې بدن لګرمواله ورکوي بیا سړی ته خوب ورولي نو کم سړی چې دې رنګ باندې شپه تېروي هغه سړی د ماسختن په 10 د سهار مونځ نشي کولی وایي که نو ستاسو غوندې خو نه چې بنی خېټه پروتو ماښام یم زه به 3 دړی اچار ووهلو بیا د پاسې ملایانې وخوړې او زه به کوفتې وخوړې مفتې وخوړې او ډبو بیا د پېشمني بې ځان له وګورئ خاص کر دا سنت چې چا دې راغستي دا چې شوپاړې خو د پېشمني نه بس سهار راته یو شیخ وایي ماښام خو نشم خوړی خو د پېشمني ډوډۍ ډېره خورم نو دې ځان ته وګوره د پېشمني ډوډۍ ډېره خورم تا د پېشمني یو کجوره در کومه په هغه کجوره وخوره بیا د پاسه د منګي اوبه وڅښه زه تا ته وایم چې ته د سهار په 10 ماسختن مونځ کوې که نه
او د سهار په اودس ماسخوتن موږ خو ما په ژوند کې د 200 ځلو نم زیات کړی ما په خپل خدا ستاسو اودس چې ډینګي ماما ته ما میړه بنالا ته دا نفس او دا کړی کا ته وګوره چې زم د ماسخوتن په اودس سهار موږ سکه چې د ماسخوتن په اودس سبا د ماسخوتن هم ته کولې او چې نفس ته کړی زمون نفس مونږ تباد زمون نفس مونږ بے غیرت کړو زمون نفس مونږ بے حیا کړو زمون نفس مونږ بے عزت دا څومره بے حیايي او بے عزتي چې نن ته په ملک کې ګورې دا ټول تقاضا د نفس عزیزانو ډېر نیکان بدرته و د مازیګری په ټیم کې ته په ایمان وایا چې صدر روډ ته د خزي بوتلو ته ضرورت شته ها یعنی مازیګر خزه سره صدر ته بوزي په دې می کوي او پیکاوړې علي نو کور دی وران شته نشي اغسته د صدر پیکاوړو اغستوله خزي بوز دا زمون نفس مونږ به حیا کړو مونږ به شرم کړو مونږه تباہ نور کېږي لګیا ده ان شاء الله ګورې با پاکستان با د اور تنوري کله بم لمبه پاس وړي او کله بم خکته وړي کله بم پاس وړي او کله بم خکته پاکستان نه بدور تنور جوړي داسې حالات درته جوړيږي او داسې سازو باز درته جوړيږي تا نه غیر چا پیرما اور لګېدلې او تبد اور په تنور کې خبرې گئی ماما او نه خبرې دې شي او نه پدې چل پويږي چې خبر کو ځان سره او د اور تنور به استاد عمل فعال وګوره د اور تنور سرکاري ځایونه په امن کې نه ابل اورل د پولیس لوی ډیپو چې شو چاله چا ورته بمي ہے چمن د ټوله صوبې حکومت ته صاحب اطلاع ورکړه پولیس ته چا بمي اچھا ورپسې میجران راوست بمونو کتو والا چې وې کته هغه ډبه پروتو چې کوم دبي کې د مړی د قتل شوی مړی کپړو ټوټه اچولي او داغه لیبارټری کوي او ټیسټونه کوي هغه ډبه چې لیبارټری نه لګرم داسې غرزولې دیوال شاته اجي چا کتل ویلاله مړی بم پرو نو غیر نه د خدای ساته چې دا بارکونو نه کم ټوپونه دي پولیس وای تاسو خاصه چرته د غنو پوسټ کې د غندېرو پوسټ کې لفافه کې واچو او هغه لفافه د سړک په منځ کې دی او یو کس आवाज وکړي چې د لفافه کې بم دی ته په دې سړک بیا لګې تماشې وکړه ځان تم پکې وګورئ امن دې وګورئ بیا دا د خدای قهر دا د خدای عذاب دا زما د خپل خبره نه دا قرآن وایي اذاق الله لباس الجوع والخوف کم قوم چې د خدای نه سرکش او باغی شي هغه قوم ته الله د لوګي او د یری لباس وروا قوم د یری او د لوګي لباس وروا عزیزانو توبه او باسي خدای ته رجوع شي خدای ته سجده او لګوي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي ټینګونه به در باندې وریږي والله کا پروا بدي او به در باندې وریږي پروا بدي چا چې رابطه خدای سره او تعلق خدای سره او انګار ته ورغورځولو ابراهيم عليه السلام جبريل راغه امداد درکم و نمرود څوک دې چې ما پور کې واچي چې چا چوله ما به امداد راکړي تاسو خیال راغی اور کې پروتي اومه ما یاد چې دا غکر تراچی سود ته مرا به هجر می سوزي ولو فرحت بهذا رضيت بالضرر یا الله کته خوشاله زما پور کې دا چل رضيت بالضرر نزد راضي ما سړی اراده وکړه د توبه روان شو چا ورته دلته د مخامخ د نیکانو خلقو کله دی
هغه تلار شنو توبه به خدای قبول کړي. بلار جتلو مخه ته یو شیخ ورغله ورته شیخ صاحب ما یو کم سل قتل کړی دی اوس توبه او باز وای ویلې کافر او شیخ ته منډه کړي چې تا توبه چرته قبلي ویل خاوندره ګنو لا یو کم ولې دی چې پورا خو سل کما یو کم سل می کړی کنه ا شیخ نے سرواله دی سل کړی دغه سي جاهل به علم شيخي مکوای نا پوهه شيخي مکوای سار نه اوسړي ته پوسو کوي جی په مسواک روزه ماتيږي مالنا لازم جمعات کې یو شیخ دی چې کوم مسواک دی خله په روزه مال سوق دی ویلا پلانه مال ور شرای وای چې ورپسې ورغه هغه ورته هغه لازم مؤمن وای وانه خبره نه ده دی اختیوزه ځان پوي کا ما ته وګوره خبره پکې رااله مسواک کې د امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمت الله علیه لږ اختلاف. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې هر مستا چې او 10 کې نو مسواک سنت دی وها. امام سے رحمت الله علیه فرمایي چې هر او 10 سره مسواک سنت دی خو کله ماسپخین نرستو چا مسواک او نکرو نو خبر ولی په خبره پوښتنه ماسپخین نرستو کچا مسواک او نکرو نو خبر ولی ذکر چې خدای وای چې ولا خلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك دروجدار دخلی هغه وګم چې ده الله وی دا د مشکو نه ماته زیات بهتر دی او د مشکو عنبر نه زیات وخت دی. نو ائمه وای چې دی وجنه چې دا وګما د خلینه لاړه نشي زه لکتیر وکړ. امام شافعی رحمت الله علیه وای چې ماسپخین نه رستو د مسواک سره نه امام صاحب وی هر او 10 سره مسواک کوا هغه وای چې دا وګم چې خلینه لاړ نشي ځکه چې دا د خدای ډېر خوښ په ایمان وای چې داسې معشوقه به چېرته پیدا کړي چې ستا د خولې بدبویي پې خلګي ها وای وایم خدای راستي چې ښځو به هم درته څو ځله ویلي چې دا خولې نه دې کوینځي لږ مخه پاکه تاسو دې واده کړو ته پته ها وای که خذو بدل تویری او لا نسواری سره هغه چې مخلد خذ ته خلد ای بیره دې غرکشه مګه دې خلکی نیولې دې په وګوره هغه خذا چې تاسو مړه په ناس ساتي ته غټي او دای سټي ستا د خلې وګم ستا خذا نشي برداشت کوله او د الله غوندې معشوقه وایا هغه وي ستا د خلې دا بدبویي ما ته په مشکو عنبر قبول ده ولا خلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك د مشکو نه ما ته ډېر خلګي. نو امام شافعي وي مسواک ممګه دا بوی د خدای ډېر وخت کې تلار. نو عزیزانو عرض مې داو یو خبره ده په ټوټست کې ټوټست پیژنئ هغه برش سره چې هغه منجن غوندې یو خبره ده په هغه کې هغه ټوټست دی که او دې مګر بیا دې وبخله کې واچولې تو دې بیا دې وبواچولې بیا به برش پکې وایي چې دې ورو کې دننه چرته داغه رزم پاتې چې هغه وي بیا به وبکو بیا به خله کې وبواچې بیا به هغه تش برش ومږي بیا به تو کې بیا باغې نه پس بدرې زلا خلا کنگال کې اغم جایز چا ما ته وایي چې خوند دې چې دې دننه دي. نو عزیزانو یو خوند شي دننه تلل دي او یو ذات د شي دننه تلل. خوند خو که خیالو کوي تاسو مونږ چې په دې بدن باندې په اوړي کې اوبه واچو روزي د دې اوبه خوند دننه لاړ نشي نو روزه ماته شوه خلا کې چې اوبه واچي
نو د خولې د اوبو خوند دننه نه ځي، نو روژه ماته شوه. ګل چې بوی کې ګل په سپېږمو کې، نو دا بوی د ګل هغه بوی چې دی د هغې خوند دننه مزغو ته لاړ شي که نه، روژه ماتېږي چې ماتېږي. خیال هم راغی په دې روژه نه ماتېږي. خوند تلو روژه نه ماتېږي. خوند خو څه کوي؟ که روژه دی و بیمار شوی او ډاکټر وویلي چې داسې ستن ده چې دا ستن درته ولګوم ته پرې ټیکېږي، په ستنې والو م روژه نه ماتېږي. دا ستنې وال دي او د شیخانو میخانو زه ذموار نه یم، ته پوه شې که نه؟ د دغو ذموار نه یم. که ډېر نیغ نیغ کېدو نو بیا دې ګوړګوړونه نیسه او مال یې راوله، او که ویې چې دی مال راوله نو زه د هغه د پلار نوکر نه یم او نه د هغه مینه کې اوسېږم. زه علم لرم، دلیل لرم، دلیل سره خبره کولی شم. زما څه کار دی چې زه به جاهل پسې ځم او د هغې د پوهېدلو کوشش. برملا مې درته وویې چې د ائمه دیوبند او د علماء دیوبند مولانا حسین احمد مدنی، مولانا مفتی کفایت الله، مولانا اشرف علی تانوی، مولانا محبیب الرحمن لدیانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، د دې ټولو متفقه فیصله ده چې پستنې والو روژه نه ماتېږي. اوس راز درته پکې وښیم. تاسو دغه یې ساده خو یې که نه چې نو پستنه څنګه روژه نه ماتېږي؟ داسې به ووایي پستنه هغه دارو دننه لاړ نه شي، نو چې دارو دننه لاړه خو روژه ماته. دا داسې چلو لکه د شیخانو به پخوا د تشو متیازو په سوري کې دومره دومره پاتی د مالوچو منډلې. شیخ صاحب دا ولې ویلهسې نه چې زه پوه نه یم او چېرته ساز کې رانه او دومره دومره مالوچو بوړې به د ډکو متیازو په ځای کې هسې نه چې زه پوه نه یم او چېرته کغ مې کړي. دا علم هم ستا په دې ملک تېر دی، دا جهالت هم ستا په دې ملک تېر دی، اوس هم شته. اوس هسې نه چې نو ستاسو به چې هسې نه چې دارو دننه لاړ نه شي، نه بل مټافور چې در سره او که نه یاره دې مولوي صاحب خو دا ډېره زیاته خبره وه چې مې زیاته وکړه، خدای دې سټه وباسه. مې واکړه ها مریض به راشي هلته به 104 105 106 ټمپریچر وي. هلکه ته باندې دا روژه مات نه بل شیخ به ورسره نه نه هلکه اسمان پېژنې او پېژنم چې ځمکه او اسمان پېژني هغه څنګه روژه ماته کړي. بل به ورسره داسې نو بیا دې غږ کړه چې ځمکه او اسمان پېژندل پرېږدي خو ځلکدنې شي که نو بیا یې که ماته کړي بېرته لږ قلب کوي خدای بندګانو د علماو سره د بزرگانو سره د اتقیاو د دین سره لږ لږ نږدې کې لږ ور نږدې شي. هغه ورځ راته چا وی مونږ تبلیغ شروع کړو دا خلک باغي. ما ورته څه تبلیغ کوئ؟ ویل حدیث وایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو خلقو ته مې غوږ کېږدئ که تاسو دلته د پیغمبر حدیث اورېدو ته اوزګار نه یئ نو د قیامت په ورځ به پیغمبر ستاسو شفاعت ته مزګار نه. زه یې ورکشئ یم سټه وباسه کېړی به والي بوډاګان کېنه که نه سټه دي نه ستا څه کار دی اوس پاک که یو دکاندار لاړ شي یا یو ضروري کار وي خو ته خو کېنه که نه. یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دې په خدای قسم چې د زړه درد نه دی یو حدیث د پیغمبر واورېدو د قیامت په ورځ د پیغمبر شفاعت ځان له لازم دی. اوس وجه څه ده چې دا ستنې سره روژه نه ماتېږي. 3 میاشتې دې علماو ځان سره ډاکټران او لیبارټرۍ دا اټیچ کړې وي او دې کې ریسرچ کول چې دا د ستنې والو دارو چې دي دا کم ځای ته ځي کم ځای ته ځي. عزیزانو روژه په 2 ځایونو ته چې شی ورسي نو روژه ماته شي. یو د دې خېټې چې کومه معده ده چې کوم څه اوبه ځي او خوراک او یو په دې دماغو کې د دماغو معده ده. نو د دماغو معدې تعلق د دې سپېږمو د سوري نیغ د دماغو د معدې سره
د دې غوږونو د سوري تعلق نیغ د دماغو د معدې سره او د خله او د ډکو متیازو د تعلق د خېټې د معدې سره دی. کدا د ستنې دارو د خېټې معدې ته د جوف معدې ته دننه سرایت کوي خو بیا پې روژه ماتېږي، یا د دماغو معدې ته دننه سرایت کوي خو بیا پې روژه ماتېږي، او که د دوو معدو کې یو معدې ته هم نه ځي بیا پې روژه نه ماتېږي. درې میاشتې ریسرچ نه بعد ډاکټرانو ورته وویل چې د ستنې دوایي چې دا دارو نه جوف د معدې ته ځي، د خېټې معدې ته هم نه ځي او د سر معدې ته هم نه ځي. نو علماو فتوا ورکړه چې په دې باندې روژه نه ماتېږي. نو ما په دې خبره پوهېږم. اوس په غوږ کې دارو دې واچول روژه ماتېږي، پوزه کې دې راخ کړل روژه ماتېږي، سترګو کې دې دارو واچول روژه پې نه ماتېږي، ځکه د سترګو کنیکشن چې دی د دماغو د معدې سره. تاسو خیال راغی؟ واخر دعوا